ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام كسورتا د محمد نوے پیدا ٹھولوے صلی اللہ کسورتا د محمد نوے پیدا کڑے بخد نوے دا دنیا پہر عاشقا لگی خوگی دخپل اشنا خبری بلال تشپاو رسکود مصطفیٰ خبری پہر عاشقا لگی خوگی دخپل اشنا خبری پا مسلمان لگی خوگی دیو اللہ خبری إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پشوق باندھی ہوئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه واجب القدر استاذ العلماء ولي كامل زمونگا د علماء دیوبند زمونگ د اہل سنت والجماعت عظیم رہبر اور رہنما مناظر اسلام استاذ المفتیین جناب مفتی صاحب مبارک حفظہ اللہ او زماد دی مجلس پسٹیج موجودہ زما خکلی علماء و استاذانو مدرسینو مفتیانو او د دې علاقې ښکلاو او زمونږ په دې سټیج ناس زمونږه محترم او ښکلی دینداره خاندان د ملک صاحب بچي وریرونا ورونا خاندان الله دې د هغوی په قبر انوار را ووری زه د دوی نه ډېر ممنون مشکور د دوی یم چې زمونږه د اصلاحي د روحاني
د عشق اجتماع ته دوی په خپل زړه کې ځای ورکو الله جل جلاله دی دغه اجتماع د تمام انسانیت د هدایت ذریعہ وګرځي نه شوق سره جواب راکړي ځکه کثرت د ځوانانو د نو ځوانان خو سم تکړی نو سم جواب راکوي الله زمونږ استاد دا اجتماع قبول کا ماشاءالله او خدای پاک زمونږ مفتی صاحب ته ډېر عمر دراز ور نصیب کړي دا برکات د مفتی صاحب دي چې تاسو ټول ناس دي او د اخوا ټیم نه چې سیوا کیږي تاسو کې عشق محبت د نبی علیہ السلام سیوا کیږي نو تاسو چې کله د ختم نبوت نعره شي نو ټول ودرېږي الحمدلله دا برکت د دین نور دی الله دې دا نور قائم او دائم وساتي سم شوق سره وای ورونو موږ د دیوبند ټولو چغې والے حق بنا پټو دا حق کار کول پکار دي تحدیث بن نعمت ته خود دیوبند ترجمانی چې وکړه هغه دی نوجوان وکړه هغه دی ولی کامل وکړه دیوبند کور کور ته ور او پیجندلو ډیرو خلقو د دیوبند ناره والے قسم دې کې پدی کوسه سوګم تلیو ځکه دا کوسه د تکلیفونو وا دلار کی از غفراتو خپی خوګی دله دیلار کی شہرت تا نقصان رسیدلو پا دیلار کی تکلیف نو گولیوی سوگم ورت تیار نو ثانی عطا اللہ شاہ بخاری را پاسیدلو ویز ورت تیار ما ثانی عطا اللہ شاہ بخاری تاریخ را جوندے کو واللہ سینئی گولو توڑان نکلا موتا تے اوپی جندل چی دیوبندین سوگ دی منگ چغی والی دیوبند زندہ باد دیوبند بکل کل قربانی غاری زکاة دیوبند مدرسی افتتاح استاذ عاشقی مصطفیٰ شاگرد عاشقی مصطفیٰ واللہ دیوبند مدرسی استاذ عاشقی مصطفیٰ ما ابلور الشمائلو کی طالبانو طویل اے طالبانو دا پکمزے چی زنن ناستم دا زمازین دے دا دا حسین احمد مدنی زیو آغا حسین احمد مدنی با چی سار بد قاری انتخاب دا حدیثو گولو حسین احمد مدنی با دا سے اولی دل یو خواب الخواب نظر واچو ویل بینن دا حدیثو قاری با جناب مفتی محمد ندیم سے ہوئی زما پزے نوجوانان احناب زندہ باد زس بیکار سڑے ما مفتی صاحب زندہ باد ابو حنیفہ زندہ باد اوئے ابو حنیفہ سخکولی موضوع کی خدا زما دا معشوقین نومی واغستو زلان دی دا سیر ورپی دا ما واہ واہ لکہ زما دا زرد ترجمانی دی بچی اکڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانو دیوبند بعض خلق زمانگ دا دیوبند علماء و تاریخ ندے لیدلے زمانگ دیوبندین اگا خلق ندی گونا یاد ساتے قسم دے حسین احمد مدنی با دا قاری انتخاب کولو یو رسار درس کے ناستے اید پیشاور غیرت مندو اید ملک سے اجرے تاراغلی عاشقانو اید ختم نبوت پتنگانو محبوب مبارک میں مدنی سے خوب کی لیدلے سباب پلان کے قاری تراوت کی دا حدیثو مدنی رحمت اللہ علیہ یو خواب الخواہ لیدلو آغا طالب العلم چد چا انتخاب شوے نظر تران غے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ میں طالبان توی درو شریف آئے سشے آئے
سشوای موږ د خلکو الګ د باز خلکو د عشق صرف الوا شریفي تراوړې دي موږ د خدای بندګانو الوا بخپل کار کوي عشق تانه مطالبه د عمل کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عاشق رسول مدینه منوره ته تلو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وړو ماشومان وبال پس منډه والے دیم ور سره منډه والے چې ماشومان بداس لاړو دی به ور پس ورغه یو بل عالم راغه پوګه ور تلاش کی خود اے حسین احمد ان شاء الله ثانی حسین احمد مدنی بداوی ان شاء الله ټول ته منظور دی ګوره خان ما واړو بچی دي قسم دی آیا دوره بسې جړل ما ول گاډي کی پته لګی نه لار کې به ورک نشي تاسو هم داسې ګرځي بیا وای مونږه مفتی صاحب ګورو خپل بچو ته ذکر کوي د علماء تذکری ورته کوي زورته خام کې دي بچو ته د علماء واقعه بیانوم او زه تم جوړه غیبت بنه کوي د چا نن الحمدلله علماء راغلیو د مفتی صاحب شاګردانو مفتی گوهر علی شاه صاحب ماغوی تول دا الله گواه دے پدی باندے او پرشتي با قیامت کی دا رجسٹر راوالی مالک زمان دا مفتی صاحب سره چا نزدی ملاقات او صحبتو کو دا خویو بیتاجا عاشق رسول دے قسم بخدے خویو درویش انسان دے الحمدللہ زبد دی شاگردانو تو یو خبرکم د خپل استادانو تاریخ بجوندے ساتو انشاءاللہ دا نن چې کوم اجتماع جوړه دا د برکت ته دا د کرامت ته ولی ستوي مونږ تاسو ولیان پیژنو نا والله بالله ولی کامل دی الحمدلله خدای دې مونږ د پاره ژوندې لري امين مونږ د پاره خزم داسې مام د لمنې ولې دا غره اسم نه ما دا تسبیح اړولو چلم ناراضي علم ډېر لري خبره ده درخواست می یو داده چې ګورئ د دیوبندینو تاریخ لږ مطالعه کوي نو زمونږ دیوبندین عاشقان دي الحمدلله او هغه عاشقان دي کله چې اغیار سر پورته کړی دی کله چې باطل قلم پورته کړی دی عزیزانو د دنیا ډیر قوتونه لاندې سرونه ښکته کړي دي دیوبندینو هر وخت د باطل د قلم خلاف قلم پورته کړی دی د باطل د قول خلاف خپل زبان چلولی دی او که کله د تورې وخت راغلی د امریکې په شان دي خلقو ته ماته ورکړې ده عزیزانو امریکا اټم بم ماته نکړه امریکا عزیزانو والله کټو پک ماته کړي امریکا چې شاته لاړه دا د مفتی ندیم د بچیانو برکتو قسم دے دادا دارلوم دیوبند برکتو دادا دارلوم سرحد برکتو دادا دارلوم علوم حقانیہ برکتو دادا شیخ العرب والعجم مولانا محمد حسن جان شہید سیدی و مرشدی دادا غوی برکاتو منگلے دا سے درس نہ دے خود لے خواہ چی بس صرف کتاب بوی و تسبیح بوی منگتے عشق بلالی خود لے منگتے عشق عماری خود لے منگتے اگا مین خود لے چی پنجرہ کی بم دا اللہ دا محبت نعر لگوئی منگ دے توحید پا میدان کے منگ دے بندین خپل توحید دا چا پا توحید نور کو گرے خلق تے دکانداری جوڑا کرے دا پا دینم مال را غنڈی من اگا موحدینیو انشاءاللہ چے دا حبیب تاریخ برا جوندے کو انشاءاللہ من اگا موحدینیو من با انشاءاللہ دا سمیت تاریخ را جوندے کو من اگا موحدینیو انشاءاللہ چے من با دا احد پا میدان کے دا حمزت تاریخ را جوندے کو من تے سبق خود لے دا عشق او د عشق سبق ټول هغه چې کوم د امتحان دی نو دیوبندینو منګ له د صحابو هغه سیرت مخې ته کېښودو زما حبیب رضی الله عنه
اغا پنجرکی واچولے شو تاریخ د دیوبندین وګورئ اغا دیوبندین بچیان د گونټانامو په جیل کې عزیزانو والله العظیم پنجرو کې واچولې شو عزیزانو کله چې بلال په اور ورزیدلو په اور باندې پروت زما دی د خدای په ذات قسم وی دیوبندینو بچیانو هغه د اور د بلال تاریخ را ژوندې کو کله چې د عمار بدن د پر اور بستر دا زما دی د خدای په ذات قسم وی دیوبندینو هغه تاریخ را ژوندې کو یاد ساتئ زمونږ دیوبندین د شپې په تهجد کې په جړا عادت دي په جړا فخر کوي زمونږ دیوبندیان په جیل عادت دي په جیل باندې فخر کوي زمونږ دیوبندین ان شاء الله هر قربانی ته تیار دي تیاری اللہ سنا برکی تیاری وی انشاءاللہ من مفتی صاحب تاویو چھ اے مفتی صاحب بالکل سوچ مکود دی خبری کہ وقت وینی راگے انشاءاللہ وینا باور کو منگا تا سره وعده کو دا داسې درویش انسان دی مونږ ورته دلته دومره اندازې ماته جړه یوه شپه راله مالې خدایا په ثابت پیښور کې زما مفتي صاحب په داسې حال اوسېږي او زه دې ټولې علاقې غیرتمندو ته یم د چاندې مطالبې درنه نه کوو خدای ته وګورئ بے ارمان کوئ ګورئ که دا ستوری خدا ناخسته د سترګو پناه شو بیا به درته پته ولګي ادرگی ورسرا مد مال پروا ساتئی مد زان پروا ساتئی دا تاصیل دا مذہب دفاع کئی دے تاصیل دا قرآن و سنت دفاع کئی منگ علماء و نوکری نشتانند دے فقیر کلینے بوڑا ای زنانا راغلے وا اگویل جی ماستا سے مدرسی کشا چولے 20,000 روپے راکڑنو ماں سمټو والا تور کې مرګري ناشتي پرچه موسم جب کېدا نو غادي زما د کور والا نه تبوس کې وې د مولانا صاحب نوکری څه شه ده د نوکری څه ده هغه وتغلی شو سیونه الماول وته چې دې نوکری می غټه نوکری ده زه د طالبانو پیزار خلوما زه د طالبانو خادم ما ته الله پدې کې دا نوکری را کړې مفتی صاحب هغه شخصیت ته گولی پا بدن لارے خو مفتی سے فلا افسیلہ او نبیللہ منگو تاسبا دی دا نوکری دی عزت پساتو دی دا امام ابو حنیفہ دا مذہبنا دفاع کون کے دے دی دا امام شافعین دفاع کون کے دے منگ پا دی فخر کو منگ دیو بندن دا طول امامانو نا دفاع کو منگ دا ټولو ائمو نه دفاع کو نو زمونږ مفتی صاحب په هغه نوکرۍ باندې موصوف دی نو د علاقې خلقو ته درخواست کوم چې مفتی صاحب چې دې اواز د خولې نه ونخیږي هر سار ورځئ د مال په قدرم پویوما که تاسې د مفتی صاحب اداره مضبوطه کړه ګورئ دلته علما تربیت حاصلوي څوک حاصلوي څوک نور مدرسونه چې فارغ شي نبی آخری د افتاء زیل دل ترازی الحمدللہ او چې د سره مفتی صاحب شي ان شاء الله زه ورته قسم خورم که د په قدم لاړې تا نه به خدای پاک شاه انور شاه کشمیری ثانی جوړی ان شاء الله خو شرط دا دی څنګه چې دی عاجز دی څنګه چې دی یو داسې انسان دی او زما خوښ پم دی ډېر زیات دی او تکبر دی الله زمونږ د ټولو نه وباسي تکبر ډیر خراب صفت ته خدای دی چا کې من راولي او دنه خدای داسې لري کړي خو شرط پکې دا دی اے شمایلو کې راضي وای چا بچ نبی علیہ السلام نو لیدله
علما ناستی د دوی د وړاندې د کتاب حواله زه بې ادبي ګڼم شمایلو کې راځي و چې چا به آقان لرې نه لیدلو نو یو قسم روب به هغه ته په هغه باندې معلومېدلو چې اوس به ده سره میلاوېږم څنګه خو چې کله به مجلس ته راغې صحبت به وشو وایي بیا به تې پاسېدو نه د هغې په مجلس کې دومره برکت و دا عاشق رسول کې دا صفت دی چې ورسره نه یې لیدلی نه یې ورسره ناست پته ورته لګي نه خو چې کینې ورسره بیت یې نه د درویشۍ سبق حاصل کی او د ته وایم الله دې درنه خواجه نظام الدین اولیا جوړ کی چې دا مخالفین راځي او ستا په لاس بیعت کوي انشاءالله داسې وخت را روان دی چې دا خلق به سوچ کوي یو ځلې مونږ نه که څوک هر څه کوي خیر دی مونږ چا سره ذاتیات نه چیړو خواجه نظام الدین اولیا خبره به لږه وکړم خوښه مو ده که نه مو ده خوښه دا ولي د خدای تعالی دی لږ به هم د دې اولیاو دې باغ کې وسرومه اولیاء ډېر لوی خلق دی اولیاء د الله نه یریدونکي خلق دی خواجه نظام الدین اولیا رحمت الله علیه هغې یو ځلې یو چا ورته دروازه ووله ویل جي ما کور نشته او کوټې او بېګاله د شپې ځای نه لرم روټۍ مې هم نه ده خوړلې خواجه نظام الدین اولیا ورته ویلې راځه دا بعضې خلق یې نومونه الي خو خبر ترې نه دي کور نه قسم دی چې 500 کاله مزل دی والله کې چڼې کوڅه معلومولی شي نظام الدین اولیا هغه سخی ولی دی هغه بزرگ دی نظام الدین اولیا ملمه دننه راغی ملمه چې د شپې روټۍ وخوړله هر څه یې ولیدل چې مفتي صاحب دننه لاړو بس خبره ختمه شوه بس بیټرین او چې څه شی لیدلو ټول راجمع کړل او په دمه دمه یې د کور نه ایستل حجرې نه شپې یوازې دی هر څه یې بار وویستل چې کله وویستل هر څه د کور نه د حجرې نه بار شو سړی هم ورپسې لاړو سبا چې کېدل عزیزانو بازار ته سامان ویستلی او بازار کې سامان یې خرڅولو ته یې ښودلی عزیزانو یاد ساتئ ګورئ زما دې د خدای په ذات قسم وي چې د چا زړه کې د الله خوف او یره وي هغه به د مال پروا نه ساتي هغه د ځان پروا نه ساتي هغه بیا عاشق مصطفی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمه الله یاد ساتي د مشرانو کې ادب ډیر زیاتو مشرانو کې ادب سو تاسو خبره کوم خبرېږي بم نه دا خبره زګه کومه چې لږ د دې مشرانو تاریخ مو ګورئ زمونږ په دې پاټو کې د سیاسي پاټو کې زمونږه د غفار خان بابا په نوم باندې یو لیډر او سړی تیر شوی پیژنئ که نه پیژنئ پیژنئ دا غفار خان بابا خبره ما ته مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه کوله دواړه وفات دي ما ته ویل دا بالا ماڼۍ چوک نه دی مالې آو وایي دلته غفار خان بابا ولاړو علما ولاړو وایي سپلۍ په خپو نوي پیزار چا ورته پڼې راوړې چپړې راوړې خانجي دا په خپو کا بابا نور دی سرک د خپې ګرمې کړې وایي زه اخواشه تا ته څه پته ده د جناب رسول الله عاشق او وارث بچے حسین احمد مدنی را روان دے مولانا بجلیګر صاحب قسم وخوړلو وایي 3 ګنټې څه د پاسه غفار خان بابا رحمت الله علیه په روډ باندې خپې ابله خپې ولاړو مشرانو قدم باندې قدم کېدی د علماو ادب کوئ علما چې راځي ورته ودرېږئ د علماو چې چا ادب کړی الله ورته ډېر لوی عزت ورکړی او زه دې ټول خاندان د ملک صاحب ته وایم چې انشاء الله تاسې د دنیا وزارتونه هم کتلي الله درکړي خدای دې بیا درته درکړي الله مو زمونږ د علماو د دې ښکلې پاټۍ نه لوی لوی وزیران جوړ کا زما خدا دعا ده الله دوی ته نور عزت هم ورکا موږ ورور ته پټکې تړلو هغه جړل زړونو کې د خدای زمونږ نرمي راولي دا د مفتي صاحب برکت دی دا کرامت نه نور څه شی وي خواجه صاحب سار راغې چې راغې اجره کې څوک نشته یو خوا بل خوا یې ولیدل سامان ټول تللی دی خواجه صاحب رحمت الله علیه واپس لاړو بس مونځ وشو هر څه وشو خو ماشومان تپوس کوي جی بس سامان تللی نو او ښځې خامخا راځي د بزرګانو کورونو ته دم د پاره راځي هسې راځي خواجه صاحب لوی سړی و ښځې رالې په د خواجه صاحب اجرې نه بېګا څه شوي دي جواب راکړئ څه شوي دي بېګا د خواجه صاحب نغلا شوې ده عزیزانو یاد ساتئ
ख्वाजा से रहमत अल्लाह अलैह बांधे सरकारी अमले तम पता लगीदा साद डीली बाजार की नास्ती खलक नास्ती सड़े दे सामान खरसई द ख्वाजा से दूजरी सामान अर सड़े पीजनी पुलिस राल गलबांदी लाश की खुदो वरतवी तागला कड़ेदा सदिकड़ी गला दिकड़ी औदा सामान द ख्वाजा से सामान दे ख्वाजा से मुबारक रावस्तु वरतो इस्ताद कुर गलमूनी वले दे वरतो दा जमाद कुर गल न दे वरतो नस्ताद कुर गल दे वरी खपल सामान न पीजनी दा कुर सामान दे कना ख्वाजा से रहमतुल्लाह अलैह वरतो यार माना तपोस कोई च तो खपल कोर सामान पेजने का न पेजने कचेर दी सड़ी गला कड़ी नो अल्लाह दी वर्त माफियो की और कगलाई नहीं कड़ी खपल माली खरसया ज खपल सामान ज जान न पेजनम जान तो उसगार नहीं न खपल सामान द कोर बसो पेजनमा सड़ी दास यो ख्वाबल ख्वाउल दल चे बाबा खुराबानी पर्दवा चौला खो या अल्लाह उस मौका का यार आजिजानो याद साथी ख्वाजा से कोर तलाड़ो पुलिस आरसे लाड़ो से खपल सामान दे चे ख्वाजा से भी न पीजनी खो परागे दई ए ख्वाजा से बेरा तावशो वरतो ए मुसाफरां पता डीर तकलीफ तीर शो पता डीर तकलीफ तीर शो रोटी दिम खोलल नदां सामान दी खर्च का बेजमन हुजरी तराशा बेजमन हनका तराशा बेबअल तरूटी मा सर उखरी औ सदर नद दी तकलीफ मा पिवालमा गल से बरोटी सकी खुलाड़ो जाने और रसूलो ख्वाजा से तो वही हजरत मौता खु पुईगु दा सामान खुस्ताद कोर दे तावली अल्तपमा बानी पर्दी वाचोले वर्ते वेले ना जद नबी वारिस जान गणम जमाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद दे जिसुक पे यो बंदा बानी पर्दा वाचई अल्लाह पे आविया पर्दे रा खरई सो पर्दे पे रा खरई द औलिया द उलमा व शान दादे कसम पे खरे मन खलक पचाकवान वखी मन बानी खलक टोपकी मालूमई मन बानी खलक गोलई मालूमई लेकिन बे मुफ्ती से वही मां बखले दे बे मुफ्ती से वही मां बखले मन खैव चिदान नबवी अखलाक दी वल्लाह मन खपल द सर कातिल माफ करे जका मन त तरीका द नबी दा परतदा मन द जान जाती गच नालू ए उस खबरी त सोच ओकई निजामुद्दीन औलिया नास्ते सड़े रागे वर्तवी दा से चल दे चरोठई मोठई प्रेदा तापमा पर्दे वाचवली वई आवी माना तपोसु गजो सोकिम वई मा तखो पतनिष्टा वई से ईसईमा सोगिमा ज़ई सईमा कदम नालम लासरा उगुद का ची ईमान दस्ता पलास रोड़मा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दखदे पजात कसम दर तखुरमा अगा गलन अल्लाह रब्बुल आलमीन बेद ज़मानी कुले बुजुर्ग अव्वली जोड़ कड़लो ज़ोयम ए अगियार उराशई मंग द चासरा ज़ातियात नचीड़ू द मुफ्ती साहब खबर द सड़न वौरई द खुदे द रज़ा द पारकीना दलीली पदी बांधी वौरची अल्लाह दाद किताब न लगे रे दिमा सर दुश्मनी निश्ता मंग अरचा तसीन कोलौदा मंग द ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह दागी बचियू इंशाअल्लाह मंग द मुफ्ती साहब सर खुता से के नहीं करना जुता से राज़ीम ना खबरम न हो रही और खबरम और द हसद और द किनी पर वक़्त बांधे न ब्यास्ता ज़रत हक़ नख़कत कीगी न द मुफ्ती साहब सोहबत नबा अगर खलक फैज़ाब कीगी इंशाअल्लाह चिद ज़रना द मुफ्ती साहब अक़वाल वौरी तासे तयौ वादे दर न अखलम मुफ्ती साहब मुबारक तबा मदरसा जोड़ो इंशाअल्लाह जोड़ो गनब जोड़ो द इलाक़े टोलो मखवरता मशरान तमिदा दरखास्त चिद मुफ्ती साहब मदरसा के बा ख्वाली न तो यो इंशाअल्लाह द ख्वालू पजेब वी न तो यो इंशाअल्लाह मंग बद मुफ्ती साहब मदरसा पसड़ जोड़ो इंशाअल्लाह और द मदरसे खिदमत पे दजान द पार सआदत गणो इंशाअल्लाह टोल वर्त तैयारी आई टोल तैयारी आई अल्लाह रब्बुल आलमीन दे द मुफ्ती साहब खिदमत कबूल की और यो खबर आखिर के दर तकुम मुफ्ती साहब न दे खबर वर्त मुबारकी वरकुम
او د مفتی صاحب چې کوم متعلقین دي شاګردان دي د مجلس کې شته هغوی د لاسونه بره کړي چې د مفتی صاحب سره یې مینه او په مفتی صاحب خوشحالېږي چې څوک په مفتی صاحب خوشحالېږي هغوی د لاسونه بره کړي ښکته کوي لاسونه الحمدلله مدینه طیبې نه راته بله ورځ خبر میلاو شو هلته یو کسو د دې په سر باندې ما ورسره څه کالې لږ خبرې وکړې بیا مې ورته اکرام وکړو او مال مفتي صاحب باره کې زه درته قسم خورم والله بالله چې مفتي صاحب د الله ډېر نیک بنده دی خیر دی مال دومره وکړه ته لږ د مفتي صاحب باره کې یا استخاره وکړه اغیار خپله راشي او موږ سره لاس کې لاس کې دي انشاءالله تیار یې ورته که نه ګورئ د مفتي صاحب د خبرې به صحیح ترجمانی کوو انشاءالله او دې دپاره د یو قوي مرکز ضرورت دی او دا مرکز زمونږ انشاءالله دا به جوړو انشاءالله زمونږ د مفتي صاحب نوکري دا ده چې د څلورو ائمه و اربعو د ټولو امامانو نه دفاع کوونکی دی موږ به د مفتي صاحب دفاع کوو انشاءالله نو ټول تیار یې انشاءالله چې تیار یې نو ډېر ښکلی مجلس وشو دعا به انشاءالله مفتي صاحب کوي نه جی زه دعا نه اخره کې خبره دا درونو مفتی صاحب عمر ته به نه ګورئ د مفتی صاحب کردار ته به ګورئ اسید بن حضیر رضی الله عنه په شان الله قبول کړي دعا زه د ده نه غواړم ما بل بچی رالیږلی مال زوی لاړ شه مفتی صاحب سره کښېنه دعا به درته وکړي او دا خبره زه بار بار کوم ما په داسې خاندان کې رشته کوله چې هغه زما نه ډېر اوچت خاندانو او دې درس ته روانو مال مفتی صاحب مبارکه اته میاشتې مې وشو خو سمون نه نیسي دعا وغواړه مفتی صاحب مبارک دعا وکړه الله زما هلته رشته نصیب کړله نو دعا د مفتی صاحب نه غواړي عبدالمتین صرف جامې سپینې دي نور راکې اسم نشته او دا الحمدلله په علم ښایسته په رنګ ښایسته په عمل ښایسته په تقوا ښایسته الله دې دا نور زمونږ دپاره قایم دایم وساتي